جزاكم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم. زما محترم و عزتمنو مسلمانانو رونو، د سیرت سلسله د مخکنا چالو ده د جمعې په ورځ د خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت متعلق بیانات کیږي. سیرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غوی د امت لپاره یو دایمي شی دی، دایمي، او د هغې تذکره چې څومره انسان ته څه وخت موقع میلاویږي نو کول پکار دی. ځکه دا آیت کریمه هر جمعه تاسو ته ویلی کېږي: لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی طرز حیات اور طرز زندگی میں بہترین نمونہ ہے. نمونہ هغې ته وایي چې ته لږ شی چاته مخې ته کېږدي، تاجر دکاندار وایي ما سره په سټاک کې دا مال پروت دی. مونږ خو نن سبا دوکه کوو، الله جل شانه دې مونږ د دوکې نه وساتي، او الله پاک دې زمونږ معاملات صفا کړي. پیازو والا د پیازو په بوجۍ د پاسه په سر باندې مونږ ته سر جوړول وایو. ما خپله دا کار کړی دی د والد صاحب سره. والد صاحب مې پیاز اوږه خرڅول، وړوکی بیپاري و، لږ کله ټرک، کله نیم ټرک، کله لږ کله ډېر، نو سر به یې جوړولو. نو غټې غټې دانې د اوږې او د پیاز دا به یې په سر کېښوې. نو زه وړوکی وم، مدرسې ته نه وم تللی. ما والد صاحب ته وویل چې دا خو دوکه ده، ځکه چې بورۍ کې به سړی دا ګمان کوي، بورۍ چې څوک اخلي هغه به وایي چې دا پیاز غټ دي، هغه به غټ ني، لاندې به نري. نو والد صاحب مې وویل چې ښه ده بچی نه به کوم. والد صاحب مې الحمدلله ایماندار سړی و، حالانکې د زوی خبره پلار څه کوي، او بیا که زوی غټ مولام شي نو پلار ته هماغه بچی، نو په هغې خبره یې بیا عمل کولو، بیا به یې سر نه جوړولو، او عموما به مو کتل چې ټولو بیباریانو به د سر جوړولو. د سر جوړولو مطلب دا چې زما د بورۍ کې ټول پیاز داسې، حالانکې په بورۍ کې پیاز هغسې نه، دغسې هر یو شی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله د ټول امت لپاره یو نمونه راستولی. تاسو په عقیده کې څنګه عقیده جوړل غواړئ، دی پیغمبر ته وګورئ. عبادات څنګه به کوئ، د الله جل شانه بندګي دی پیغمبر ته وګورئ. معاملات او لین دین غشتل خرڅول به څنګه کوئ، دی پیغمبر ته وګورئ. مزدوری به څنګه کوئ، دی پیغمبر ته وګورئ. تجارت به څنګه کوئ، دی پیغمبر ته وګورئ. د ښځو سره به ودونه څنګه کوئ، دی پیغمبر ته وګورئ. د ښځو او د خاوندانو په منځ کې به رشته معاشرت څنګه وي، حسن معاشرت به څنګه تېروئ، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګورئ. دغسې هر یو کار، او انبیاء کرام د ټولو کارونه تیر شوي، معاملات یې کړي، او څاروي سرولی، په کلي کې د خلکو سره وخت تیر کړی، کلی کورولۍ کړی. په هر یو څیز کې زمونږ دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم نمونه ده.
دا غي دغه طرز زندگی بیانول صرف د ربیع الاول د میاشتې سره خاص نه دي، د ټول کال دی. ته چې په رمضان کې کوم یو عمل کې نو چې کله د ته پته نی نو د خپل پیغمبر سیرت وګوره یا چانه تپوس وکړه چې هغوی به دا کار څنګه کولو. په رمضان کې هغسې کوه، په شوال کې ستا معامله پیښه شي د خپل پیغمبر سیرت وګوره هغسې معامله دغسې نور څیزونه. نو عرض مې دا کولو زما عزتمنو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیانېدو دغه سلسله کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش پورې خبر را رسېدلی وه چې د هغوی ولادت با سعادت کېدو نو مور بیبي ته الله جل جلاله نښې وښولې. یو دا چې نور یې ولیدو چې زما د خېټې نه وبطن نه یو نور ښکاره شو او د هغې نور په رڼا کې د شام محلات او د بصره محلات ولیدل. دا لکه څنګه چې نور راخیږي او په نورخاته باندې د اسمان په لمنو باندې د هغې نه مخکې سرخي اول سپینوالی بیا سرخي روځي بیا ورپسې نور راوخیږي. نو دا اولنۍ رڼاګانې چې راخیږي دا د هغې نور علامه دغسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې دا رڼاګانې چې دې ته ارهاصات وایي او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې د هغې په لاس مبارک باندې ناشنا کار صادر شي نو دې ته معجزات وایي. او چې کله د یو کافر او ظالم او فاسق فاجر او دجال په لاس باندې یو ناشنا کار صادر شي نو هغې ته استدراج وایي، یاد ساتئ. او چې کله د ساحر په لاس باندې یو کار صادر شي د کسب او د فن په وجه زده کړی نو هغې ته سحر وایي او دا سړی ساحر دی او سحر حرام دی. او استدراج چې وي نو هغه د الله جل شانه د طرف نه ډیل وي، لکه څنګه چې ښکاري مې ونیسي مزې ورپسې سسکي نو دا مزې سستول وي. نو دجال چې راځي نو د هغه سره به ناشنا ناشنا کارونه خلک به ورته حیرانېږي. کوم سړی چې د خپل دین نه واقف نی او د خپل ایمان حفاظت هغه نی کړی دی او په دجال پسې ځغلي د دجال په فتنه کې به راګیري. الله جل شانه دې موږ د دجال له فتنو نه وساتي. ډېرې خطرناکې فتنې دي. صحابه به په هغه زمانه کې یریدل او یریدلو مطلب دا دی چې په ایمان به یریدل. موږ پسې شي یریږو، په ځان یریږو، په مال یریږو، په اهل و عیال یریږو، په جیداد او پراپرټۍ باندې یریږو. او صحابه به پسې یریدل، په عقیده به یریدل، په ایمان به یریدل، په عمل باندې به یریدل او د الله نه به یریدل. مونږ د ظالم او جابر نه یریږو چې دی ما ته نقصان را نه کړي. مونږ د حادثاتو نه یریږو چې دی کې خو به زمال ځان لاړ شي. صحابه داسې نو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په احد کې صحابه شریکو په جنګ کې. په دې جنګ کې 80 صحابه کرام شهیدان شو او تقریبا د زخم نه یو قسم نو خالی. تقریبا زخمونه په خپل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تندي زخم، په شونډو باندې زخم او وینې په بدن مبارک باندې تویدې. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ ورته پته ولګېده چې ابو سفیان بیا اراده کړې ده. ابو سفیان دغه وخت کې رئیس او سردار او مشر د مشرکینو د کافرو وی چې په لاره یې سوچ رالو چې مونږ خو انشاءالله دا واقعات به راځي، مونږ خو دا خلک په میدان کې پرېښول، دا خو شکست نه دی ورکړی مونږ دی ته او مونږ خو بریالي نه یو. بریالي خو هغوی چې په میدان کې پاتې شي او دشمن وتښتي د میدان چې شا شکست وړلی هغه د میدان نه وځي. نه مونږ خو مسلمانان په میدان کې پرېښول او مونږ دې رالو. چې دا سوچ رالو وی چې زو واپس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده، اعلان یې وکړو مبارک، وی ځئ چې دوی ته مخې ته لاړ شو. نو صحابو نه وینې بهیږي، د چا د مخ نه، د چا د لاسو نه، د چا د خپو نه. په خپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الرسل، افضل البشر، خاتم النبیین زخمونه دي او روان حمراء الاسد پورې لاړل. او چې کله هغوی ته پته ولګېده چې مسلمانان او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دي نو واپس لاړل، وتښتېدل. نو عرض مې دا کولو زما عزتمنو چې یو کافر او غیر مسلم به یریږي په مال، هغه به یریږي په سامان، لباس او پوشاک،
هغه به یریږي په فصل، په دکان، په تجارت، په مارکیټ، په مل، په فیکټری، په کارخانه، هغه به یریږي په کور او په بنگله. او مؤمن یریږي په څه باندې چې ایمان رانه څوک وانخلي، عقیده رانه څوک وانخلي، اخلاق رانه څوک وانخلي. نو د دجال نه به ډېر سخت یریدل صحابه، او د دې یریدو مطلب هم دغه دی. او د هغې دپاره به مختلف قسم ترتیبونه کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت با سعادت نه مخکې د نښې نښانې څرګندې شوې او تاسو ته مخکې بیان شوي. هغه زمانه کې د روم او د فارس دو غټ حکومتونو او د فارس د بادشاه لقب خسرو. د خسرو په فارسی کې دی او کسرا په عربی کې دی. طالبان په دې مجمع کې ناست دي، نو په دې ځان پوه کوي چې د عربی په کتابونو کې په احادیثو کې نوم راځي نو کسرا راځي. دغه د فارسی خسرو دی نو معرب دی نو کسرا ورته وایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم کسرا د فارس د بادشاه لقب خسرو فارسی کې، عربی کې کسرا. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم کسرا نو دا د نوشیروان بادشاه نوسیو. دا نوشیروان چې یادېږي په کیسو کې د نوشیروان زوی هرمزو او د هرمز زوی پرویزو. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه کسرا هم دغه پرویز دی. او دته په عربی کې پرویز نه وایي ځکه چې عربی کې ما تاسو ته ووایي د فارسی لفظ یا د پښتو لفظ عربی ته واړې نو عربی کې دغسې نشي ویلی، هغې ته معرب وایي. بیا نو په عربی کې پرویز ته ابرویز وایي. ابرویز ابن هرمز ابن نوشیروان، دا د نوشیروان وسیو. نو دغه وخت کې د فارس حکومت غټ حکومت دنیایي لحاظ سره، لکه څنګه چې نن سبا خلک دا ټکي استعمالوي سوپر پاور. نو دغسې سوپر پاور به یادېدو. او د عیسایانو د رومیانو حکومت چې د هغوی د بادشاه لقب به قیصر و، دا غټ حکومت. یو ځل کسرا بادشاه په خپل محل کې ناست دی، په کومه شپه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت با سعادت کیږي، سحر سبا راختو په وخت کې مبارک مولود شوی و. دې ټیم کې په کسرا کې زلزله راغله، د هغه کې فارس کې. او د کسرا محل چې کوم دی نو هغه وخوځېد. د سره فکر شو او د محل کینګرې وي نو په هغې کینګرو کې 14 کینګرې پرېوتې، 14 کینګرې پرېوتې. د احادیثو کې د دې ذکر راځي، روایاتو کې، تاریخ، سیرت کتابونه. بادشاه چې سهار پاڅېدو نو هغه خو ډېر مغرور او متکبر، نو ډېر په غم کې پروت دی، خو د غم اظهار د خپلو رعایا او د وزیرانو په مخ کې نشي کولی. سوچ کې پروت دی، دربار منعقد کو، وزیران امیران پکې کېناستل. په دې کې چا خبر راړو چې صاحب د ایران چې کومه آتشکده ده نو د هغې اور مړ شو. د دې څه مطلب؟ په فارس کې هغه زمانه کې چې کوم مذهب نو مذهب د هغوی زرتشت، مجوس. او مجوسیان اور ته خدای وایي او اور ته عبادت کوي. نو اور د هغوی په هغې عبادت خانو کې چې هغې ته آتشکده وایي، په هغې کې اور مړ کېږي نه، شپه ورځ مسلسل بلیږي، ځکه چې دا د هغوی خدای دی. حالانکه اور مخلوق ته، اور الله جل جلاله پیدا کړی دی. مونږ اور د کټوۍ د لاندې بل اور بل شي، اور مړ شي، په خدای باندې فنا نه راځي. نو بهرحال دغه اور مړ شو، مسلسل بلېدو 1000 کاله، او 1000 کاله پس دا اور ناڅاپه مړ شو. څوک پرې پوه هم نه شول، حالانکه هغې دپاره به انتظام کېدو چې دا مړ نه شي. دا خبر چې راړو چې دا آتشکدې اور مړ شو، نو دې بادشاه سره نور فکر پیدا شو چې دا څه چل وشو. د ده په خصوصي مشیرانو کې یو کس دی، هغه خوب هم لیدلی و. هغه بادشاه ته وایي چې صاحب ما خو خوب لیدلی دی. وایي چې څنګه خوب دې لیدلی وي؟ خوب مې داسې لیدلی دی چې د عربستان د مخې د طرف نه څه اوښان دي، مضبوط او سخت اوښان دي، او هغوی پورې اسونه تړلي دي، عربي اسونه، تازي اسونه. او هغه اسونه د اوښان مخکې دي، اسونه ورپسې دي، او د اسونه ځان پسې راکاږي.
او په عراق کې چې دریای دجله دی په دجله سیند باندې د اوښان پورې شول دا آسونه ځان پسې راکاږي دا خوب یې ولید دغه وخت کې کسرا سره فکر ډیر زیات شو ځکه چې یک نشد دو شد او دو نشد سه شد درې څیزونه مخې ته راغلل یو خو یې زلزله بیا کنګرې پرېوتې او بیا چې کوم دی نو دغه خو آتشکده مړه شو اور مړه شو بیا دا خوب ولید د سره ډیر زیات فکر شو د هغه زمانه کې یو عالم راوغوستو چې د هغه نوم عبدالمسیح او دا په عربو کې د ریاست د حکومت د لاندې ریاست و هلته کې عیسایي و دی ځکه راوغوستو چې دی اهل کتاب دی کیدای شي زما په دې څیزونو باندې دی پوه شي ورته وایي چې د دې خوب څه تعبیر دی هغه ورته وایي چې صاحب اول ورته بادشاه وایي چې زه تا نه کوم تپوس کوم د هغې جواب به ما ته راکړي او ورته وایي چې صاحب که راځي جواب یې نو درکړم درته که نی بل چا نه به تپوس وکړم ستاسو به رهنمایي وکړم وایي چې د دې خوب څه مطلب دی خوب یې ورته بیان کړو هغه ورته وایي چې د دې خو به زه تپوس وکړم زما ماما دی په شام کې او هلته به تلل غواړي نو نن سبا چې څنګه مواصلات زراعي دي هغه زمانه کې داسې نو دی په تیز اس باندې واستولو سره د کسانو وي چې فورا ما ته اطلاع راړه شام ته چې د عبدالمسیح رالو د ده ماما و سطیح چې د هغه د هغه زمانې په کتابونو تورات وغیره باندې هغه ته عبور حاصل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نښې نښانې هغه ته معلومې وي دغه وخت کې هغه د زنکدن ته نږدې و بس د دنیا نه تلو والو چې دی لاړو خیر په خیر اوشل په کټ باندې هغه پروت دی ورته وایي چې ته د فارس بادشاه راستولی کسرا وایي چې او بیا ده ورته خوب بیان کو نو ورته وایي چې ای عبدالمسیح هغه وخت چې کله امسا والا کس مبعوث شي و پیدا شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یادون صاحب العصا هغه پیدا شي او د قرآن کریم تلاوت په کثرت سره کیږي د قرآن کریم تلاوت په کثرت سره کیږي او دریای ساوا دا اوج شي بحیره تبریه سره سیند دریای ساوا دا اوج شي نو دا به هغه وخت وي چې دغه وخت کې د سطیح دپاره به شام پاتې نشي او د ده ژوند به دلته بیا ګران شي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې هغه نښې بیان کړي نو د دې مطلب دا دی چې دغه پیغمبر نبی آخر الزمان راتلو والا دی او دا ټول ملکونه د اوښان چې دا اسونه ځان پسې راکاږي نو دغه ټوله علاقه به د ده زیر تحت راځي دا به دې قبضه کوي او دا 14 کنګرې چې پرېوتې دي نو بس د اوس نه 14 بادشاهان به په فارس باندې حکومت کوي ښځې او سړي 14 بادشاهانو حکومت نه پس به بیا په دې فارس باندې د دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه ولاړی نو چې دی رالو واپس دی خو مړ شو سطیح عبدالمسیح رالو دغه عالم د نصارو او دی کسرا ته تعبیر بیان کو چې صاحب تعبیر دا دی نو کسرا خو په خپلو نشو کې ډېر مست هغه وایي 14 حکومتونو بادشاهي چې تېرېږي نو په دې به زمانه تېره شي حالانکې دغه 14 کې 10 حکومتونه په 4 کالو کې تېر شو او بیا دا نور د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې د کسرا زور ختم شو او پاتې واړو حکومتونه د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور خلافت کې ابتدا کې ختم شو او شام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حیات طیبه او حیات مبارکه کې د مسلمانانو لاس ته راغله دا هغه بشارتونه هغه رښتیا شو نو به هر حال دا دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تولد مبارک سره دغه نښې نښانې څرګندې شوې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله پیدا شو نو نیکه ته اطلاع لاړه لار خو وفات شوی عبدالله صاحب
نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بل رور شته او نه خور شته، یوازې پاتې شوی. او والد صاحب د پیدایش نه مخکې وفات شو. تاسو ته د هغې تذکره شوي وو. نیکه یې ژوندی دی عبدالمطلب. هغه پسې خبر لاړو هغه رالو چې ستا په کور کې نوسی دی پیدا شوی دی. عربو دا دستور دی چې د نوسي دپاره هم د ابن لفظ استعمالوي او ابن زوی ته وایي چې ستا بچی پیدا شي. عبدالمطلب صاحب رالو ډېر زیات خوشحال شو او دایم ورته ووایي آمینې بیبي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مور بیبي آمینه چې دغسې نښې نښانې ما ولیدي، دا نور مې ولیدو، دا خوب مې لیدلی دی چې دا ماشوم پیدا شي. نو په تېرو کتابونو کې د ده نوم احمد دی او ته به یې نوم کېدی محمد. نو عبدالمطلب صاحب ته چې دا نوم ووایي نو عبدالمطلب صاحب ماشوم بوتلو خانه کعبې ته او دعاګانې وغوستې. بیا واپس راوستو. نو په اومه ورځ باندې د عقیقې انتظام وکړو. زما عزتمندو عقیقه اوس هم سنت ده. کله چې ماشوم پیدا شي نو یو څو خبرو باندې عمل کول ضروری دي. یو، پیدا کېدو سره د ماشوم د نوم انتخاب وکړه. ښه ښکلی نوم ورته کېده. حدیث مبارک کې راځي چې احب الاسماء الی الله تبارک وتعالی عبدالله و عبدالرحمن. الله جل شانه ته په نومونو کې محبوب ترین نومونه عبدالله او عبدالرحمن دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د والد ماجد نوم عبدالله او عبدالله عبدالرحمن یا د انبیاء نوم ورته کېده یا د صحابه نوم ورته کېده. خو د صحابي د نوم په وخت کې دا خبره یاد ساتئ دي ته وخت کېدی د صحابي یا صحابیي نوم چې کېدی نو چې چا نه تپوس کې چا عالم درته ووایي چې دا نوم ورته کېده نو د معنې تپوس دې مه کو. ځکه چې کله د صحابو د نومونو معنې خوندورې ني د هغوی نوم د هغوی په شخصیت باندې کېښوی شي، د هغوی مسما ته کتی شي، د هغوی ذات ته کتی شي. او صحابه ټول اولیاء دي او د صحابو په شان په امت کې د هغوی نه پس چې څومره علماء، فقها، محدثین، مفسرین، اتقیاء، صلحاء، اولیاء راځي نو صحابو ته نشي رسېدی. نو د هغوی مسما ته د هغوی شخصیت ته ګوره نوم پې کېده، د معنې تپوس یې مه کوه. د انبیاو کرامو په نوم باندې نوم کېده یا چېرته ښکلې معنی وي هغه معنا سره نوم کېدي. نو لکه عبدالرحیم شو، عبدالوهاب شو وغیره وغیره. عبدالعزیز شو، د عزیز بنده، عزیز د الله پاک نوم دی، اسم صفت دی. وهاب د الله جل جلاله نوم دی، اسم صفت دی. رحیم د الله جل جلاله نوم دی، اسم صفت دی. نو دا نومونه کې خل پکار دي. نن سبا که د اغیارو پیښې کوئ نو یاد ساتئ الله جل شانه دې مونږ د هغې نه وساتي، دا ایمان بم پرې د نه پاتې شي. الله پاک دې مونږ وساتي، زمونږ د ایمان دی الله جل جلاله حفاظت وکړي. دا اوس سهار مې کتل نو په دې موبایل کې یو میسج راغلو، د جمعې ورځ ده نو زمونږ په ملک کې دا شی ردن نشو او دا هلته شروع شوی دی. بهر د اغیارو په ملک کې زمونږ ملک ته رالو. بلیک فرایډې د جمعې ورځ ته وایي او بلیک توره مطلب دا ده چې سپېره ورځ د جمعې. والعیاذ بالله. دا یاد ساتئ، د دې مطلب دا دی ځکه چې په توره تیاره کې سړي ته مار او لړم نه ښکاري نو دا مطلب دی. حالانکه د جمعې ورځ مبارکه ورځ ده او سید الایام د پټولو ورځو کې د ټولو ورځو سردار ورځ د جمعې ده او د اختر ورځ ده. زمونږ هر هفته کې اختر وي او زمونږ د جمعې ورځ وي او په دې ورځ باندې بیا نن سبا دکانونه کولو کړي، په هغې کې رعایت لګولی چې په دې څیزونو باندې رعایت چې کوم شی اخلي هغه پیښې دا خلک هم کوي. دلته مرادل د دې مطلب دا دی چې چونکې نورو ورځو کې دا رعایت نشته نو د دې رعایت دپاره ما ته سودا غشتلي د جمعې غسل، د جمعې مسواک، د جمعې خوشبویي، د جمعې اهتمام، د جمعې مز، د هغې هغه ټول څیزونه چې کوم دی نو په هغه طرف ته لاړل، بس هغه هر څه ختم شو. دا یاد ساتئ تاسو نه اول سنت د نه پاتې کوي. بیا ورو ورو به کلاره کلاره دا خبره لاړه شي ایمان ته چې څومره مو وس کېږي د اغیارو د ژبې نه ځان ساتئ.
د دې د جنوري فروری دې پسې چې شاته تحقیق وکړي نو دا نور سدي څه بلا به تر دي دا آغا د هندوانو آغا دیوی او دیوتا هغې عقیدې پسې شاته تللي دا چې شاته وګورئ تاسو نو د دې په ځای باندې دا نومونه اړو د سره استعمالوئ ما پکار دا ده چې مجموعي لحاظ سره مسلمانان او زمونږ حکومتونه اسلامي میاشتې محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی او چلو کچرې هغه په دې ملک کې زمونږ د بدقسمتۍ د وجې نه رایج دي نو بیا د ورځې نومونه خو ته په انګلیش کې مه اخله ستا وطن کې دلته پښتو ویلی کېږي نو چې ستا په پښتو کې کوم نومونه ورته اخلي هغه نوم ورته اخل هغه تا ته عربي نه درځي عربی نمونه زده که یوم السبت یوم الاحد یوم الاثنین یوم الثلاثاء یوم الاربعاء یوم الخمیس یوم الجمعه دا د عربی نمونه دي په اردو کې ورته نوم اخله هفته اتوار پیر منګل بد جمعرات جمعه په پښتو کې بیا د هر ځای خپل لهجې دي زمونږ علاقې جهانګیري او صوابۍ طرف ته مونږ وایو خالي اتوار څلورم پنځم شپږم زیارت جمعه دا نومونه اخله ستا د علاقې د ژبې سره تعلق دی بیا دې ته څه ضرورت دی چې ته دې ته چې کوم دی نو سیچرډے سنډے منډے دا ورته اخلي دې پسې شاته څه دي که چېرې تخطیط دې وکړو ستا به زړه خراب شي نفرت به دې پیدا شي دومره لوی ګندې غلازت دی شاته نو د اغیارو نقل مه کوئ یو سړی یو واقعه مې یاده شوه د علاقې طرف ته شي د غټو مچو ګبین چاوالی او ګبین که چېرې د دې اتباع کوئ دا خبره دې پورې کوم دا واقعه نو یاد ساتئ چې آخري چې ایمان دی الله جل شانه دې زمونږ ایمان محفوظ کی ایمان به د نسل کې داخله ته به تش پاتې شي خوشحالېږه به ځان ته لکه څنګه چې په اندلس کې وکړل په غرناطه کې وکړل په دې علاقو کې وکړل چې صرف مسلمان خپل نوم ته خوشحالېږي ہمارے آبا و اجداد کسی زمانے میں مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں دنه چې د عقیدې تپوسو کې عقیده ورته نه ده معلوم د ایمان څه تقاضا د ایمان څه ته وایي دا ورته نه دی معلوم صرف هغه نوم ته خوشحالېږي چې یو زمانه داسې وه زمونږ مشران هغه مسلمانان دا حالت بشي یو سړی په لار باندې روان و په سړک ګبین چاوالی و د غټو مچو ګبین اوس خو د فارم د پیټۍ دي ونو کې به ګبینانو پسمسو کې غارونو کې به ګبینانو په ډاټونو کې به ګبینانو په جاړو کې به ګبینانو غټو مچو ګبین چاوالی نو دا غټې مچۍ غټي دا ډېرې خطرناکې مونږ خپله لیدلي دي مونږ پسې شوي م سړی پرېږدي نه نو دا سړی په لار روان نو مچۍ ده پسې شوي د ده په سر باندې پټکی و نو هوښیارو پټکی ورته وغورځولو چې دا مچۍ دې پسې لاړې شي نو مچۍ څه ساعت دپاره خو وروسته شوې خو دا ډېرې زیاتې تیزي ده ترې نه منډه واله نو بیا ده پسې ولګېدې چې سړی خو دا دی دا پټکی و نو بیا ورته ټوپۍ وغورځوله نو ټوپۍ نه پس بیا ورپسې وي په سر ورته کېناستې وبړېدې ده ترې نه منډې هم والې سر باندې لاس هم والو چیچلی بیا ورته کمیس وویستو نو کمیس چې ویستو نو کمیس یې وغورځول نو وروسته پاتې شو خو بیا ورپسې ولګي بیا د کشتو پل رالو د جهانګیري پل هغه ټایم کې اوس پوخ پل دی سن 1970 کې غالبا جوړ شوی دی هغه زمانه کې د کشتو پلو د کشتو په پل تېرېدو نو کمیس چې ورته وغورځولو په هغې خلاص نه شو نو سیند ته یې ودانګل سیند ته یې ودانګل د کشتۍ نه یې ټوپ کړو نو مچۍ پې د پاسه بڼېدې نو غوپه به یې ترې وواله چې څنګه به یې سر راښکاره کړو نو بیا به د پاسه بڼېدې نو دې واقعې ته مې دا خبره ته بیانوله که مونږ د دې خلکو د اغیارو پېښې کوو نو پټکی به م ورته وغورځوو ټوپۍ به م وغورځوو کمیس به م وغورځوو یو زمانه به راشي چې پرتوګ به م وباسو نو چې پرتوګ زړی وباسي بربنډ شي خو بیا څه پاتې شو خبره ختمه شوه نو یاد ساتئ چې د دې تقلید مه کوئ کوم رواج کوم رسم کوم ترتیب کوم نمونه کوم جمع جماعات او غونډې چې د هغه طرف نه راځي نو قطعا چې په هغې پسې لاړ نه شي که ته په مذهب باندې پوه نه د چا پوه عالم نه تپوس کوه نو د هغې نه پس بیا ګوره چې دې کې څه چل خو نشته دی علماو ته پکار دي چې د خپلو رونو عوامو مسلمانانو رهنمایي کوي د دې خبرو نه خبروي عرض مې دا کولو زما عزتمنو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بی بی ورته دا خبرې وکړي چې دی نوم دی یو نوم کې خو له ماشوم پکار دی په اومه ورځ باندې نوم کېده د هغې نه مخکې منتخب کړه چې په اومه ورځ ته هم نوم ایښی دویم
هغه سرکلی او که ویښته کلکه دا کوم پیدایشي ویښته چې د ماشوم په سر باندې دي نو دا په نایي باندې کلکه ماهر نایي باندې چې ماشوم زخمی نه شي. بیا دغه ویښته راواله په تله کې چابړي کې کېده او سره سپین زر واچو چې څومره سپین زر ورسره وخیږي هغه د الله په نوم باندې صدقه کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو نوسو په باره کې دغسې حکم فرمایلی حضرت فاطمې بیبي لور ته. دریم کار دا وکړه چې عقیقه یې وکړه چې د وس وي چې وس دی نه هغه بل شی چې وس وي عقیقه یې وکړه. عقیقه 2 چیلي یا 2 ګډوري حلال کړه د هلک د جینۍ. نن سبا زمونږ په علاقو کې دا رواج دی چې سرکلی ټکی یاد دی د زنانو دا هم سړو ته ښځې یادوي د ماشوم سرکلی کول پکار دي. څه وګو بیا ارهر راړه زمونږ علاقې طرف ته دا دي په دې باندې نیم پوه چې دې ځای کې څه کېږي ارهر راړي جوار راړي غنم پکې واچوي توره چڼه پکې واچوي د هغې نه ګومړي باښه کړي که ښه وس طاقت وي د ګډانو د راوستو نه بیا هم دغه ګومړي بښوي او دا په کورونو کې وویشي چې دی سرکلی دی. نو مسنون طریقه دا نه ده دا خو دا هغه چا کار دی چې سړی بېوسه دی او خامخا دا پخول ضروري نه دي چې کوم یو شی دی پوخ کو صدقه خیرات ورکړه خو چې اصل عقیقه کوي نو د هغې طریقه دا ده په اومه ورځ باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه چې اسلام لا نشته خو نکونه په هغه زمانه کې په کفر او شرک په تیارو کې پکې د ملت ابراهیمی بعضې اعمالو عقیقه وکړه دعوت یې وکړو او خلکو ته دعوت ورکړو چې راشي. قریش یې راغونډ کړل چې روټۍ وخوړی شوه نو قریش تپوس کوي د عبدالمطلب صاحب نه چې صاحب په دې نوسي باندې د څه نوم کېښو نو محمد نوم به کېښو. یو تاسو ته خوب د عبدالمطلب صاحب هم بیان شوی چې محمد نوم به باندې کېښو. وی ښه وی دا نوم خو زمونږ په دې علاقه کې چا نه دی ایښی په عربو کې دا رواج و چې د پلار نوم به عبدالله او د زوی نوم به عبدالله دغسې نومونه په یو کور کې به یو نوم په څو کسانو باندې کېښودی شو په رشتو کې به نومونو یو نوم به ډېر زیات. محمد نوم دې ځای کې نو دا نوم چا نو ایښي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې انبیاو کې دا نوم نه تېر شي. عجیبه داسې ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مخکې الله جل شانو د چا په زړه کې نه ده اچولی چا نه دی او دغه وخت کې د مور بیوي په زړه کې او د عبدالمطلب صاحب د خوب د وجه نه د هغې په زړه کې الهامن دا نوم الله جل شانه واچو. البته یو خبره وه هغه ده چې څوک د تورات عالمانو د تورات نه خبرو نو هغوی لوستي چې داسې پیغمبر وي داسې بې نوم وي نو د هغې د بعثت د وخت سره بیا دا خبرې کېدي چې دا زمانه هماغه ده کېدي چې دې زمانه کې پیدا شي نو دې خلکو کې څه کسانو د خپلو ماشومانو نو مولودو نومونه محمد ایښي. خو عجیبه دعوا چې په هغې کې یو قسم د نبوت او د رسالت دعوا نه ده کړې د دروغو د پیغمبرۍ دعوا هغه چې چا کړي وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نو د یو نوم مسیلمه دی مسیلمه کذاب او د بل نوم اسود عنسی دی او یو ښځه وه نو د یو نوم اسود دی د بل نوم مسیلمه دی او چې کوم نومونه باندې چرته که چا په ماشومانو باندې دغه لنډ وخت کې ایښي مو نو هغې کې چا هم د پیغمبرۍ دعوه نه وکړي ځکه چې پیغمبر ونه. بهرحال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت سره نوم نیکه او مور بیبي محمد کېښو. وی چې محمد هغې ورته ووایي چې دا ولې وی چې بس زه ویم زما د دې نصیب انشاءالله لوی شان وي او هغه نښې نښانې یو خدا چې په خپله مختون پیدا او مبارک او د آلایشو نه صفا سوتره پیدا او یو روایت کې عبدالله ابن عباس سے فرمایي چې نوم بریده و دا ناف بریده نوم چې د ماشومانو وي کلمه ورسره نښتي هغه ورسره نه صفا سوتره. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی خپلې مور بیبي یو څو ورځې پی ورکې خواته یې اچولی او د هغې نه پس بیا په خاندان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تره چې د پیغمبرۍ نه پسې سخت دشمن شو تاسو ته پته ده ابو لهب دا یې رشته کې تره دی دا د عبدالمطلب صاحب زوی دی. دغه ترې په دې وخت کې د دې یو وینځه وه سویبه دې وینځې
ورته خبر راړو د خپل مولا ته آقا ته مالک ته چې وراره دې شوی دی نو په ټولو باندې د درونو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لویه هستی ده نو د ده د پیدایش په خوشحالۍ کې دی ابو لهب د خپله وینځه سویبه آزاده که او داسې ورته ګوته ونیوې چې انت حره ته آزاده نو هغه آزاده شو ازادي تحریر د غلامۍ نه دا ډېر لوی نعمت حضرت عباس صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل تر چې مسلمانو صحابي دی جلیل القدر دغه ابو لهب د کفر په زمانه کې مړ شو کال پسې په خوب کې ولیدو د خپل رور ورته وایي چې څنګه در باندې تېرېږي نو ابو لهب ورته وایي دا هغه کس دی چې قرآن کریم کې د ده په باره کې صورت الله پاک نازل کړی دی تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد د ده ښځه د ده نه وړاندې وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته په ایذا او تکلیف رسولو کې او دی د ښځې نه مخکې او دا دواړه په سخت خطرناک حالت سره مړه شوي نو عباس رضی الله عنه د ابو لهب په خوب کې ولیدو چې څنګه در باندې تېرېږي وایي چې ډېرې سختې تېرېږي په اور کې خو دغه ورځ په کومه ورځ چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولادت شوی یوم الاثنین په هغه ورځ باندې ماته د دې ګوتې د بند دومره اوبه راکړې شي هغه اوبه زه اوس کوم نه په هغې باندې زما ګزاره وشي بعضې روایتو کې راځي چې په دغه ورځ زما باندې عذاب کې تخفیف راشي عذاب را باندې حل کوي خدا یاد ساتئ دا کفر دومره خطرناک شی دی الله پاک دې زمونږ ایمان محفوظ کړي او الله دې مونږ د کفر او د شرک نه وساتي چې راوتل نشته د جهنم نه چې کوم سړی په کفر حالت کې مړ شو دایمي جهنم دغه سویبه د ابو لهب وینځه وه دې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته پی ورکړل 3 ورځې وروسته بیا او دغه سویبه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام تره دی چې عمرونو کې د دواړو لږ فرق دی حضرت حمزه رضی الله عنه او په احد کې شهید شوی دی او تاسو ټولو ته معلوم دی ډېر بهادر ډېر زړور ډېر نرتوب پکې په اسلام باندې او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د غیرت ناشنا واقعات دي هغه ته هم دې سویبې پی ورکړي نو تریم دی او رضایي رورم دی او ابو سلمه چې د ام سلمه رضی الله عنها زوج سابق مخکنی خاون هغه ته هم دې سویبې پی ورکړي نو دا ابو سلمه رضایي رور دی د ابو سلمه بیبي ام سلمه رضی الله عنها چې کله ابو سلمه وفات شو نه پاتې شو نو بیا وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح ته راغلی ده او ازواج مطهراتو کې شامله شوي ده او ام المؤمنین ورته وایي ام سلمه رضی الله عنها الله جل شانه دومره ذهانت او قابلیت دی بیبي ته ورکړو چې حضرت عایشه رضی الله عنها پسې دویم نمبر د دین په پوهه کې ام سلمه رضی الله عنها احادیث و روایت کې نو دغه ابو سلمه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضایي رور دی دا یاد ساتئ چې رضایي رور هغه دغسې حرامیږي لکه څنګه چې نسبي رور چې د یو مور دوو کسانو پیس کلی دي نو دغه د دې زنانه زوی دی رضایي زوی دی د پیو زوی او د دې زنانه خاوند د دې ماشوم بچی پلار دی نو د دې چې څومره اولاد دی مثلا که دا هلکو نو د دې زنانه چې څومره اولاد دی نو هغه ټول د ده رونه خویندې دي نو دا یې رضایي خور کېږي هر یو نو د دې سره نکاح نه کېږي پرشتو کې دا تحقیق ضروری دی چې کله رضایي وي نو د هغې رشتې په خپله کې نه کېږي رور خور دي نو بهرحال نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته دې پی ورکړي وو بیا مشهوره بیبي د حضرت حلیمه سعدیه د طائف چې بیا هغې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم تللی دی او په هغې پی د هغې څکلي دي 2 کالو پورې او دا حلیمه سعدیه رضی الله عنها خپله واقع بیانوي بخپله
د حلیمه سعدیه رضی الله عنها علاقه د طائف طرف ته ده مونږ تللی یو هغې ځای ته او د مکې مکرمې نه طائف پورې مزل 80 کیلومیټره دی او د طائف نه بیا د حلیمه سعدیه تر کلي پورې مزل 80 کیلومیټره دی نو دا ټول 140 کیلومیټر جوړیږي او هغه علاقه تر اوسه پورې شته دی هغه ځای کې آبادي نشته دی خو هغه کنډرې شته او کاڼو د پاسه کاڼي پراتی دي او بعضې خلک وایي چې دا کور د حلیمې بیبي دی په هر حال د دې په باره کې اوس پوره سړی قطعي نشي ویلی لیکن هغه علاقه د دیار بني بکر ابن سعد بني سعد ابن بکر نو دا حلیمه سعدیه رضی الله عنها واقع بیانوي د دې په علاقه کې قحط راغلی او په دغه زمانه کې باران نوش نه کېدو غلې نه وي اسم نو دا وایي چې موږ یو څو کسه زنانه په قافله کې را روانې شو مکې ته رالو هغه زمانه کې به ماشومان بوتلل د مالدارې کورنۍ ماشوم به د غریبې زنانه بوتلو هغه ته به پی ورکول بیا به د دې ماشوم پلار د دې بچي پلار دې زنانه ته د هغې پیو په بدله کې چې کوم دی نو اجرت ورکولو جوړې جامې دا څیزونه به یې ورکول ماشوم ته به څه فایده وه د ماشوم والو ته هغې ته به دا فایده وه چې هغه زمانه کې به د بچي د دوو څیزونو ډېر زیات خیال ساتلی کېدو یو د تهذیب او تمدن او یو د صحت د صحت خیال به ساتلو نو صحت به په ښاریو کې مکه مکرمه ښار و هغه ځای کې به د ماشوم په صحت باندې اثر پرېوتو نو دیهاتو ته به یې واستول ماشومان چې هلته فضا او هوا صفای هلته به د ماشوم صحت ښي تکړه وي مضبوط وي او هغه زمانه د جنګونو وه نو چې پهلوان وي زما بچی مضبوط وي دې دپاره به یې استول دویم به دې دپاره استولو چې د دیهاتو ژبه په نسبت د ښار د خلکو د ښار خلکو ژبه مکس شي دلته کې پښتانه چې پښتو وایي نو عجیبه پښتو وایي په ښار کې دا مکس شي ګډه وډه شي او د دیهاتو ژبه چې کوم دی نو هغه خالص وي نو هغوی به ژبې ته ترجیح ورکوله چې خپله ژبه زده کړي فصیح زمونږ ماشوم چې په زانګو کې پروت وي نو 1 2 3 ورته ښیي دلته چې په زانګو کې پروت وي دومره نقل او د اغیارو په پل باندې پل کې خلي دې حد ته پورې مونږ تللي یو پښتو ورته نه ښیي په کور کې پښتون پلار د خپل بچي سره د خپلې لور سره په انګلیش په اردو کې خبرې کوي اول ورته خپله ژبه وښیه د هغې نه وروسته بیا که چېرې خپله ژبه ورته نه ښیې کیدای شي چې سبا دی دیني او مذهبي کتابونه وایي د قرآن پاک تفسیر وایي دی په هغې نه پوهېږي دلته چې په پښتو کې څه ټکی وایي اوس چې مونږ درس لولو د بخاري شریف درس کې چې څه ټکی راشي زه په پښتو کې وایم نو طالبانو نه تپوس کوم دا پېژني نو ټول ما ته داسې نیغ نیغ ګوري چې دا سړی چېرته بله ژبه وایي ولې ځکه چې د خپلې ژبې نه واقفیت نشته ناواقفه یو عربو به د دې خبرې زیات خیال ساتل حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه عربو ته خطاب کوي تمعددو وخشوشنو تاسو د خپل نیکه معد ابن عدنان طرز او تهذیب اختیار کوي حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي عربیت تاسو نه ونځي د عربیانو خوی خصلت د هغوی طور طریقې د هغوی سخاوت د هغوی ملمستیا دې ته اشاره وه ښه صفات دا په ځان کې تاسو پیدا کوي راولي دا د نګورې ونځي وخشوشنو او سختې کپړې اچوي او یو بل ټکی دی چې سختۍ ته ځان ونیسي او غټې کپړې اچوي هغه نن سبا غټه کپړه دا خمتا او قدر هم ګران شو هغه زمانه کې غټه کپړه ارزانه وه نری کپړه ګرانه وه غټې کپړې مطلب دا دی چې کومه تا ته لاس ته راله میسر شو په کور کې به جوړېده غټه کپړه نو دا اچوي وخشوشنو ځکه چې نری تاسو اچوئ مطلب د دې دا دی چې د ژوند سهولیات او آسایش دا مه اختیاروئ که سبا در باندې سختی راشي نو سختۍ ته به غاړه نشئ نیوی نن سبا پلار او مور د اولاد دومره خیال ساتي چې دی بچي ته دا نه وایي چې بچی لاړ شه او دې منګي نه اوبه راواچو ما ته دې فرج نه ما ته اوبه راوړه نه زه خپله پاسم ته به نه پاس ته به تکلیف نه کې هغه نه غټ سنډا جوړ شي او چې کله بالغ شي نو نه د مور په خدمت پوهېږي نه د پلار هغه ادب یې نه زده په عربو کې اوس هم مونږ وکتل هغه رواج پکې شته په حرم مدني کې حرم مکي کې چې ناست دی اوس هم دا گیا گزرا دور دی تیره زمانه د کوم ځای ته خبره لاړه لیکن په خپلو وړو بچو باندې کار کوي کاوه تقسیمول په هغوی کوي کجوري تقسیمول په هغوی کوي دسترخوان اچول په وړو ماشومانو کوي میلمانه راوستل په دسترخوان کېنول دا په وړو ماشومانو کوي دا حاجي صاحب دن لاړ شي دا
حاج یو کله یو ته مینت کوي کله بل ته مینت کوي چې راشه دا وکړه اگر که په کورونو کې داسې خدای وایي چې دی زمونږ په دې بچو کې خدمت معادله پیدا شي زمونږ ماشوم چې لوی شي بالغ شي نو هغه د دنیا شوم او بخیل ځکه چې د ماشوموال نه ورته ښوري چې خیال کوه ګورې فلان کې 10 روپۍ لوټ درکړو چې دا د نه اونه غورځېږي چېرته یې ورته دا نه دي ویلي چې دې جومات په دې بکسه کې په دې صندوق کې د 10 روپۍ بچی واچو دې فقیر ته ورکړه دوکه فلان کې ته دا شی ورکړه تا سره دا 2 مالټې دي دې کې یو مالټه دې بل ماشوم ته ورکړه دا تربیت چې د وړوکوالي نه کوي نو دی به سخي په ده کې به د ورکې ماده خوی خصلت پیدا کېږي چې دا یې نه کوي نو بیا نه نو د دې خبرې د وجې نه به عربو خپل ماشومان بچي دیهاتو ته استول چې په هغې کې د عربو خوی خصلت د هغې ژبه د هغې تهذیب د هغې ثقافت د هغې طور طریقې د هغې په شان پهلواني د هغې په شان خوشتیانې د دشمن سره جنګېدل دا پکې پیدا شي حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها نن خو که ستاسو خوښې لغونې به د دغه والو سوالونه به نن نه کوو څنګه مو خوښه که بس کم جی دا واقع مې پوره کول حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها وایي چې موږ یو څو زنانو سره راووتو نو د هغې به دا کار کېدو چې هغې زنانو ته به مال لاسته رالو جوړې جامې او دلته به د ماشوم دا تربیت کې موږ د طائف نه را روانې شو نو دا حلیمه بیبي وایي دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د پیو مور دغه مرضعه حلیمه سعدیه د دې قبر هم په جنت البقیع کې دی دا وایي چې موږ را روان شو دا وایي چې موږ سره یو اوښه وه او یو موږ سره خره وه زه په خره باندې سوروم او خپل ماشوم هم ما سره و د دې 3 ماشومانو 2 جینکۍ وې یو یې هلک دی د دې د بچي نوم هم عبدالله دی خشته نوم یې دی د زوی دا عبدالله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم رضایي رور دی د پی ورور او د یو خور د رضایي خور نوم یې اونیسه دی او د بل رضایي خور نوم یې خیزامه دی او خیزامه په خیزامه نه وه مشهوره په شیما باندې مشهوره وه د سیرت په کتابونو کې د هغې نوم شیما راځي دا شیما مشره وه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې شیما به د مور سره تعاون کولو نو پیغمبر علیه السلام دې لوبولی دي نو دا 3 ماشومانو د دې دا وایي چې موږ را روان شو نو زموږ دا قافله به موږ ته ایساره کېده ځکه چې زما غخرت لی نه شوه ټپه وه ډېره او په اوښه کې مې پی به نو موږ به له شل هغې نه به څاڅکی پی نه راوتل ځکه چې واښه نو قحط نو اوس هم چې هغه ځای ته لاړ شي موږ وکتو نو یو ځای کې د غر چې کوم طرف ته نسبت کېږي چې دلته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شق صدر شوی دی هغې سره ښکته یو باړۍ ولاندې هغې کې شنه شنه واښه لغونې وو ونې پکې ولاړې وې نور غرونه سپور دي چې باران وشي خو واښه وي چې نه نو دغه علاقه ټوله سپوره زمونږ په اوښه کې پی نو خره مې ډېره کمزوري وه د قافلې هغه زنانه به مونږ ته ایسارېدې چې مکې ته راورسېدو نو دا زنانه زر زر په کورونو کې ګرځېدې ماشوم چېرته شته ماشوم پسې به ګرځېدې رواج د هغه ځای نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې به چا ولیدو نو چې دا پته به ورته ولګي دوی به تپوس هم کولو چې پلار یې څوک دی مور یې نو بیا به یې تپوس کولو نو چې وایي چې پلار یې وفات شوی دی یتیم دی نو هغه زنانه به ووته پرېویښو وایي چې یتیم دی پلار یې نشته دی نو دا زنانه به مونږ ته څه راکړي مور به یې څه راکړي نو ټولو زنانه دی پرېښو حلیمه بیبي چې هغه رستو راغله ماشومان ټول شوي نو ماشوم نو دا وایي چې زم لاړم ما تپوس وکړو یتیم دی نو ما وایي چې یتیم باندې به څه کوو دا خو مونږ ته پکې څه نشته دی بیا زه بهر راوتم ما خاوند ته وایي په دې زړه کې به ته الله جل شانه واچوله ما خاوند ته وایي چې زه به واپس خالی لاس نه ځم تشه نه ځم دا ماشوم به زه به وځم هر څنګه چې یتیم دی وي خیر دی وی خاوند راته وایي چې ستا خوښه لا علیکې چې څنګه دې خوښئ نو زه لاړم او ماشوم یې راواغېشته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه رالم شپه وه ماښام و شپه مې دلته هغه ځای کې مکه کې کړې ده وی دی مې غېږې ته واچولو چې غېږې ته مې واچولو زما په سینه کې پی نو وی پی دومره ډېر شول چې دی هم موړ شو بل ورور یې موړ شو وړو او پی نه ختمېدل وی د هغې نه پس فناما دا دواړه وده شول ماشومان او بیا د هغې نه پس وی مونږ د خپل څښاک لپاره اوښي ته نږدې شو
خاون مې اوښې ته نږدې شو چې د اوښې په تو باندې لاس ووهل وی هغې غلام زه د پیو نه ډکه شو وی دومره پی یې ترېنه ولشل چې خپله یې مسکل ماته یې م راکړل ټول وسکل هغې نه پس شپه تېره شوه سهار روان شو قافله روانه شوه طایف ته واپس ځي چې کله روان شو نو زما هغه خره چې وه هغه دومره تیزه شو چې زه یې قابو کوم او هغه د قافلې نه مخکې ځي زه یې څاروم او هغه د قافلې نه مخکې ځي وی ما ته نورې زنانه وایي چې فلانکی دا ستا هماغه خره ده وی ما ورته ویل چې او وی ما ته وایي چې دا خو تیزه شوې ما ورته ویل چې نیم خبر بس وی موږ کش نه کولو دې حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول خپل ځای ته چې لاړل نو بارانونه نو واښه نشته دی سهار د خلکو رمې او د ګډو بیزو کنډه کې د کور نه وځي موږ چې لاړو نو هغه وخت کې هم ګډې سرې دی نو هغه منظر د سړي یاد شي هلته چې لاړ شي دا چې به ووتې واښه نو د خلکو څاروي به ټول نهر رالل او د حلیمې بیبي څاروي به ټول ماړه په خېټو باندې ډک رالل د تشي بي داسې ډک بیا د نورو زنانو د خپلو چې چا به شپنو مال سرولو یا به زامنو یا به بل څوک هغې ته به وی چې د دې څاروي کوم ځای سري هغه ځای کې سروي بیا به هغې زما د څاروو سره سره نږدې خپل څاروي سرول خو کیسه به هماغه وه زما څاروي به ماړو د هغې څاروي به نهرو دا برکات وی مونږ لیدل په ړومبۍ شپه باندې په مکه کې وی خاوند ما ته وایي چې تعلمي فلانکی ته پوهېږې دا ماشوم خو ډېر لوی برکت والا دی مبارک بچی دی غشتی ما ورته چې او دغسې دی انشاءالله الله پاک به زموږ سره دغسې کوي د برکت دا ټکی مې ووی عزتمنو د برکت ټکی ډېر استعمالي بعضې خلک نن سبا په دې باندې نکیر کوي د برکت معنا وپېژني برکت هغه خیر ته ویلی کېږي چې هغه د الله جل جلاله د طرف نه بغیر د ظاهري اسبابو نه نازلېږي هغې ته برکت وایي هغه خیر چې د الله د طرف نه بغیر د ظاهري اسبابو نه آلاتو نه کوم خیر نازل شي هغې ته برکت وي ابو هريره رضی الله عنه سره خلطه وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کجوري ورکړې وي هغه ورسره وه وایي چې ما به د هغې نه رېستې خوړې به مې خلکو ته مې ورکولې دومره غونې کڅوړه وه راسره ځوړنده وه ګوډې او یو ځل چې کوم دی نو د جنګ په دوران کې هغه اوښلې ده توی شوې چې توی شوې نو بس لاړې ختمې شوې نو برکت یې نه ختمېږي کله شی لږ وي هغې نه راوباسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزات په اوبو کې به مبارک ګوتې کېښوې اوبه به نه ختمېږي پخکړی به یې اچولو هغه به خلکو ته په سمسۍ ورکولو هغه به ختمېدو نه کټوی نه نو برکت هغه خیر ته ویلی کېږي زیاتې چې د الله د طرف نه بغیر د اسبابو نه او د ذرایو د وسایلو نه نازل شي نو دې حلیمي بیبي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه برکات په کور کې په ټول کور کې محسوسول 2 کاله وی پوره شول لپی نو موده یې دغه وه 2 کاله پس وی زمونږ زړه نه غوښتل چې دا ماشوم بوځو ځکه چې مونږ هسې لیدلي وو خزانې مو لیدلې وې خو مونږ وی چې دا خو بچی دی پردی او مور ته به بوتلل غواړي نو دې را روان کو مکې مکرمې ته یې راوستو او دا وی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په 2 کالو کې تربیت چې کوم کېدو نشونما خصمانه لویدل نو هغه د عام ماشوم په شان نو د 2 کالو په عمر کې وایي ښه تکړه هلک نو مور بیبي ته یې راوست وایي زما زړه نه و چې ما ورته ورکړی وی خو ما وی چې مور یې وویني زیارت یې وکړي نو چې کله یې مور ته راوستو نو دغه وخت کې په مکه کې وبا راغلي وه بیماري وه بل طرف ته وایي زما زړه دا و چې د ماشوم اجازت یې د مور نه واخلم بویزم نو ما ورته وی چې بیبي تا ته پته ده چې په مکه کې وبا راغلي ده نو که دا ماشوم زه بیا بوځم نو ستا اجازت دی نو یې مور یې راته په آخر کې اجازت راکړو چې او بوځه نو بیا یې نبي کریم صلی الله علیه وسلم راوستی دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضاعت زمانه ده او انشاءالله مخکې د شق صدر او واقعه بیانېږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين